أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پرون مجا ولکنکم فتنتم انفسکم تفسیر بیان کړه د فتنې چې کوم نسبت الله تعالی ته او امتحان امانه مو بیان کړی و کوم نسبت کفار ته او چې مسلمانانو ته تکالیف ورکړي امو بیان کړی و او یو نسبت هر سړی ته خپل ده چې یو سړی د اهل او عیال د پیسو ګټنې په شوق چې مبتلا سي او الله تعالی احکاماتو ته شاور واړي دلته د سوره توبه یو آیات ذکر کوو الله تعالی په صفا الفاظو سره یو خبر کړی ده چې ته دغه خلکو سره محبت کوي که دغه خلکو سره محبت کوي نو انجام به دې غسرې دې چې داسې ګرانه خبر نسته الله تعالی فرمایي قل اے پیغمبره ته ورته ووایه ان کان آباؤکم کچیرې د تاسې پلارونه و ابناؤکم ا د تاسې زامن و اخوانکم ا د تاسې ورونه و ازواجکم ا د تاسې بیبیانې یا بیبیانو ته خطاب ده د تاسې خاوندان و عشیرتکم یا د تاسې رشتہ داران و اموال اقترفتموها یا هغه مال چې تاسې ډیر په مهنت سره ګټلی ده و تجارت تخشون کسادها یا هغه تجارت چې د هغه خسارې تاسې سره خطرایي و مساکن ترضونها یا هغه کورونه هغه کوټۍ هغه بنگلې چې تاسې ته ډیر تر خوښي الله تعالی فرمایي کدا ټول شیان احب الیکم تاسې ته ډیر تر محبوبي من الله الله تعالی نه ورسوله ادیغه پیغمبرنا وجهاد فی سبیله او الله تعالی په لارې چې جهاد نه فتربصوا الله تعالی فرمایي بیا تاسې انتظار وکړو دوره پورې یأتی الله بامره چې الله تعالی خپل فیصله سناو کی والله لا یهدی القوم الفاسقین الله تعالی فرمایي چې الله تعالی دغسې فاسقانو ته لار نه ورشي هدایت نه ورته کوي دلته یو طرف ته وو شیان بیان سلی دي په یوه د تلې یوه طرف چې اته محبتونه جمع دي یعنی د مور د پلار والدین بچی ورونه کوروال خاوند خپل خپلوان پیسې دي چې ګټلي تجارت کورونه او بل طرف ته تلې چې درې شیان دي الله رسول د الله په لارې چې جهاد اوس دا صفا سوتره خبر د الله تعالی فرمایي کومه ته ترجیح ورکوي ته نو سړی د خپل ځان سره خپله فیصله وکړي چې د حلال او حرامو مقابله راشي البته زه حلال ګټم که حرام د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک او د علاقې د یوه رسم و رواج مقابله سره راغله زه کوم ته ترجیح ورکوم دې باندې هر نوجوان دې باندې هر سړی زنانه نرینه خپله ښه پوهېږي نو که یو سړی په دغه شیانو باندې عمل نه کوي زه صرف یو مثال تاسې ته درکوم عالم اسلام د اتو شیانو ته ترجیح ورکړې ده تاسې نه شو عالم اسلام شو دې چې یو دوه ملکانو نه ماسیوا ترجیح ورکړې ده چیشته ترجیح ورکړې ده بنگلو ته تجارت ته پیسو ته زنانو ته نو فتربصوا یاتی الله بامره راغلی ده ذلیل دي که نه دي ذلیل مجموعي لحاظ سره مسلمانان ښه ذلیل دي نن سبا ولې درې شیان دا درې شیان هغه یې پرېښي دي که نه نو چې غټ غټ ملکان متاثر کېږي نو یو فرد یو قوم وړوکی غوندې به څرنګې نه متاثر کېږي او الله تعالی فرمایي وتربصتم تاسې
ګومه ګو کیفیت چې مبتلا سلو یاره دا کار وکړو که نه وکړو دا نیک کار وکړو که نه وکړو که څه حالات صحیح سلو بیا وکړو که نه بیا نه کوو ورتبتم الله تعالی فرمایي تاسې په شک چې مبتلا سلو څرنګې یاره قیامت به وي که نه به وي یاره بیا به څرنګې پورته کېږو بلکې خلک دا پسې ووایي چې هغه دنیا آسې پته نه لګېږي هغه دنیا آسې پته نه لګېږي یو سړي ویله مځکې مخ ډېر سوړ ده لاندې ویله چې هغه ته ورسې که نه ویله ډېر سوړ ده دې سړوالي اگر ربوالي پته به بیا لګي الله تعالی چې فرمایي وغرتکم الامانیو تاسې خپلو خواهشاتو په دوکې چې واچولو دغه خبرې یهود خطا کړي وله یهود به څه ویله یهودو به دا ویله نحن ابناء الله و احباؤه دو به دا ویله انګریزي چې تفسیر دا ده we are the chosen people of the Allah وایي موږ خو الله تعالی ولا هغه بندګانو چې خوښ کړي یو موږ به دوزخ ته اچوي موږ چې خطا کړي یو پیغمبر علیه السلام امتیان یو صحیح ده فضیلتونه ستا خو چې په هغه لارې خو زه ځم یار الله ډېر غفور رحیم ده الله غفور رحیم ده په خپلې طریقې نو الله تعالی غفور رحیم ده اوس په ته حرام کوي ته به بل مسلمان ته غرقای کیندې ته به بل چاته دوکه ورکړې لاس و پښو ژبې سره په خپل طاقت سره سوچ سره اولاد سره به بل تنګوي الله تعالی فرمایي دا امانی او دا دوکه ده دا پیران اوبه دي پیران اوبه هغه ورته یې که نه ویشفول تینکینګ دي ده دا هسې ځان سره هسې خوږې خبرې دي چې حقیقت سره چې تعلق نشته مقصد دا ده الله تعالی فرمایي فالیوم لا یؤخذ منکم فدیة ولا من الذین کفروا په هغه روجې باندې به بیا نه فدیه قبوله کېږي چا نه نه به کافرانو نه یعنی که موږ داسې کارونه کول لکه کافرانې چې کوي هغه عذر به نه قبول موږوال به نه قبول بهرحال هغه سره مو د الله تعالی حشر نه وکړي خو چارې مو تر هغه اړېدلې دي ماواکم النار الله تعالی فرمایي چې تاسې والا ټیکانه دوزخ ته ماوا هغې ته وایي چې خطرایي اته ایله یي چې ورسه بیا به بچ لکه بارانه نه ژلی نه سړی کوټې ته پرېږي خو که بیا زلزله سره بیا له دغه کوټې نه میدان ته وځي نو یو ځای ماوا کوټه ده بل ځای ماوا کوله میدان ده الله تعالی فرمایي ومأواکم النار د تاسې ټیکانه ابد شئ اب ووري ور هي مولاکم مولا چاته وایي چې ته چې کیسه ورته وکړې د مسله حل کړي الله تعالی څه فرمایي د تاسې غمخوار څه ده اوس اوس ور ده ور وبئس المصیر ډېر بد ځای ده قرآن پاک چې یو شي بدواله بیانوي بیا وایي وبئس المصیر ادا چې ستوګنې ځای ده نه خو د تاسې تېرونې ځای ده موږ د الله تعالی ونه وساتي فضل بیا غواړو خو چې دا عقل کوم را د عقل دې نه به موږ کار اخلو چې یو په حرامې چارې لګیا او وایو چې الله تعالی ډېر غفور رحیم ده دا غرتکم الاماني دغه ده الله تعالی دې موږ ته سمجھ بوجھ راکړي امین برحمت